الله الرحمن الرحیم باب من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب. جواب یې نه لیکلی خبر یې نه دی ورکړی. په دې وجه نه دی ورکړی چې رستو حدیث کې هغه راځي بالکل واضح. ځکه امام بخاری رحمه الله خبر جواب نه لیکي. چا چې لاندې که یو رکعت د مازدیګر قبل الغروب د غروب نه مخکې هغه مونځ یې وکړه نو فقط ادرک العصر د مازدیګر لاندې که. د حدیثونه خلک همیشه د خپل طبیعت مطابق وایي. طبیعت مطابق دا چې کوم خلک د مازدیګر مونځ ډېر وختي ګڼي که نه په مثل اول باندې ګڼي نو د هغې هم دا قول بیا چې د غروب نه مخکې هم که یو سړی یو رکعت لاندې کړي نو صحیح وایي مونځ به کېږي. نو که دنه تپوس وکړو چې دا صلات چې کوم دی دا موقوت فرض دی، ټایمنګ د هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا. نو بیا دې حدیث مفهوم خو د هغې خلاف راځي. که مونږ دا وکړو چې مونږ حدیث پسې لړ شي نو بیا به خبره سمه شي. او که مونږ د ځان نه مخکې یو آیډیا جوړه کړې بیا هغې پسې تاو راتاو. محدثین خو څه کوي خو ډېر لوی خلق دی، خو عام چې کوم مونږ اصول بحث و تحقیق وایو که نه نو په هغې کې بنیادي خبره دا کوو چې محقق و خالی الذهني. خالی الذهن مطلب دا دی چې هغه د ځان دپاره یو ټاپک یا یو رای تجویز کړی نه وي. هغه نه دا شی ثابتوي او نه دغه څیز ثابتوي، بلکې هغه پخو علمي بنیادونو باندې د یو نص مطالعه وکړي. او د نص مطالعه چې وکړي نو آخر کې هغه یو ریزلټ ته ورسي. دې ته تحقیق وایي. دا څه نوی شی نه دا زوړ څیز دی، لیکن زمونږ تربیت داسې کېږي چې مونږ به یو شی ثابتوو یا به د یو څیز نه انکار کوو. خو چې ثابتوو یې نو مخکې زمونږ ذهن جوړ کړی شوی دی. نو که بالفرض د هغې خلاف کې څه نص هم راشي بالکل غیر منسوخ نو موږ وایو که یا تعویل کوو یا به د هغې نه انکار کوو. او دغه کار چې کوم دی دا زمونږ هغه څیز باره کې هم کوو چې هغه سره زمونږ دشمني. زمونږ فرقو کې د تقسیمېدو بنیادي وجه دغه ده، نور څه وجه نشته دی. هر چا یو ټارګېټ ښولی دی ځان ته یخی دی هغه ثابتوي بس. هغې نه فرقواریت هم پیدا شي، په هغې کې خفګان هم راشي بیا د خلکو. خو که مونږ حدیث په دې انداز کې ووایو چې دا د قرآن رڼا کې وګورو، د احادیثو آپس کې وګورو، بیا د محدثینو آراو وګورو، و دې کې هر څه وشي البته د یو خاص مسلک خدمت بنې کېږي. د دې برایي دغه ده چې مونږ یو خاص مسلک خدمت کوو. هر څوک چې د خپل مسلک خدمت کوي د دې وجه نه د حدیث فهم کې چې کوم دی مونږ ته مسایل پیدا کېږي. دې ګناه کې ټول شریک دي، که هغه اهل حدیث دي او که هغه اهل تقلید دي او که اهل اجتهاد دي، ټول په دې مصیبت کې مبتلا دي. ته دې نه دغه هېڅ شی نه ثابتېږي. څوک به دې دا ثابتوي چې دا ګورجي ماښام ټایم کې نور ډوبېدو نه مخکې مازدیګر مونځ کېږي که نه ته به چاوجي کېږي چې کېږي نو بیا مطلب دا شو چې د مازدیګر ټایم چې کوم دی هغه ممتد دی، اوږد دی. یعنې مثل اول نه بلکې مثلیو نه وروسته هم که سړی مونځ کوي ډېر وروستو کوي نو هم خیر دی. دا افراط و تفریط. که دا مطلب وي بالفرض نو قرآن مجید چې کله دا وایي چې ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا او د ټایمنګ د تعین دپاره سیدنا جبرائیل راغلی و 2 ورځې. تاسو حدیث ویلی د مخکې لومبنۍ ورځ کې هغه په اول ټایم کې مونځ وکړو او په دویمه ورځ یې په وروستني ټایم کې مونځ وکړو.
بیا دا هم ویلو مونږه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه به هر مونځ ټول عمر په اول وخت کې کړی دی. البته یو ځل سفر کې او یو ځل د غزوه خندق په موقع باندې مونځ کې لږ لیټوال راغلو. بیا خیرې هم کړی وای خلقو ته چې هغوی مونږه د صلات عصر نه وروستو کو. و چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر عمل په اول وخت دی نو دا گنجایش پکې د کم ځای نه پیدا شي. دا کم چې زمونږ خلک دې نه استدلالات کوي. هغه حدیث هم چې ما وی دا اوس هم چې وایم په دې باندې زه خپل رایه نه پیش کوم. محدثین څه وایي په دې باب کې هغه کتل پکار. بیا د محدثینو کې بعض محدثین هم انسانان دي لیکن هغه منصف دی، انصاف پسند دی، ظلم نه کوي حدیث سره. د مونځ دپاره د ټایم تعین شوی دی، پای کې دننه د مونځ کول فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر مونځ اول وخت کې کړی دی. دا درې څیزونه خپل مخې ته کېدی نو څه په دې حدیث پوه شي چې دا حدیث د چا لپاره دی؟ څوک چې مسافر دی. دا حدیث چا لپاره دی؟ معذور دی، اوده پاتې شوی دی بالفرض. اوس به خبره سمه هېڅ اشکال ونه خو خلک هغه نصوص یو طرف ته کې او د منمانی وضاحت شروع کړي نو مسله جوړه شي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ په خپل ټایم کولو باندې څومره زور اچولی دی. بشمیره حدیث دی باب کې. نو آیا دا ممکن ده چې ټول عمر دی هغه مونځ په اول وخت کې کوي؟ خلقو ته یې ترغیب هم ورکوي. جبرائیل علیه السلام د اول او آخر وخت تعین هم کوي او دا یې باوجود مونږ دا وایو چې نه مونځ د سړی دومره وروسته کې چې نور ډوبېږي خیر ده. تا د ښه د علاقې ته لاړ شي زه نوم نه اخلم نو هلته به داسې ټایم کې مونځ کېږي چې نور به په ډوبېدو وي. ولې په دې حدیث عمل کوي او دا یې ګمان دا دی چې یاره مونږ ګنې په حدیث عمل کوو. تاسو به حدیث عمل نه کوئ، تاسو نور حدیثونه پرېښودل، نصوص مه پرېښودل، درې څیزونه تاسو پرېښودل او په یو حدیث باندې چې هغه د معذور په باره کې و. د معذور قول چا کړی دی؟ دا امام ترمذی کتاب دی سنن ترمذی. سنن ترمذی کے حدیث 186 دا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. چاچه د سحر مونځ کې یو رکعت لاندې کو د نور خطو نه مخکې نو د سحر مونځ لاندې کو. ومن ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. همدا کا حدیث ته کوم جوایو امام ترمذی دا نقل کی. بیا وایي چې دا حدیث صحیح دی بالکل. وبه یقول اصحابنا زمونږ ملګري ټول دغه خبره کوي. والشافعي واحمد واسحاق دا غیم دا رایه ده. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر. د دې حدیث مقصد سره یو سړی معذور دی. اوس په نصوصو کې تصادم رانغی، قرآن سره هم تصادم رانغی، د جبرائیل حدیث سره هم تصادم رانغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه په اول وخت کې د مونځ کولو سره هم تصادم رانغی. او چې کله مونږ د دې دغه مطلب واخلو کوم چې اغستی شي چې کولی شي مونځ د ژبې مونځ هم کولی شي بغیر د عذر نه کولی شي، نو بیا درې نصوص پاتې شو. قرآن پاتې شو، د سیدنا جبرائیل حدیث پاتې شو او دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دائمی عمل پاتې شو. د مسلک خدمت مه کوئ، د حدیث خدمت وکړئ. او دا مسلک دی هم نه، دا تړ کلاس خلکو خبره کړي هغې ته بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب وایي، تینا واقف هم نه. نو دی وایي دا د صاحب عذر دپاره دی. مثل الرجل ینام عن الصلاة، مثلا یو سړی دی ویده شوی دغه وخت کې او داسې وخت کې هغه راویښ شو چې یو رکعت دی کولی شي د مازدیګر ودي کې، معذور دی، سکونه چېرته کې ستړی و ستومان و. او ینساها یا یې هېر کړی و، انسانانو هېرېږي مونځ یې هېر شوی دی. نو فیستیقظ ویذکر عند طلوع الشمس وعند غروبها. دا
امام ترمذی فقیه هم دی او محدث هم دی. نو ستا په خیال د په احادیثو کې څه تضاد یا تصادم پیدا کو؟ نه، تصادم به نه پیدا کو. تصادم په دې وجه نه پیدا کو چې احادیث کوم چې صحیح دي د هغې منبع یو دا سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او زمونږ ایمان دی دا چې هغه د الله استاد دی، د الله رسول دی، دین هغه د الله طرف نه بیانوي. په دې وجه د احادیثو کې څه تصادم نشته، هیڅ قسمه تصادم نشته. یو جواب یا رستو بلکې کوم درده خو دلته کې امام بخاری رحمه الله حدیث چې نقل کړي نه دغه دی، من ادرک رکعة من العصر قبل الغروب. حدثنا ابو نعیم، دا ابو نعیم د فضل بن دکین وی، دا د امام بخاری رحمه الله استاد ده. هغه وی حدثنا شیبان، شیبان بن عبد الرحمن نوم دی دو، عن یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن ابی کثیر. دا ابی کثیر نوم چې کوم دی ابو کثیر هغه صالح بن متوکل دی. عن ابی سلمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی دی. هغه نقل کوي د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه. په دې سند کې په رواتو کې څوک ضعیف راوي نشته، صحیح حدیث. د صحیح بخاری بعضې روات داسې دي چې کې کلام شته، ضعیف روات شته بګې. مثلا دا کم حدیث چې رستو 558 نمبر باندې راځي، حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ. هم دا حدیث دی، الفاظ به جدائی دیکھے. برید چې کوم دی دا راوی متکلم فیه دی، ضعیف دی. کم خلق چې پوئی نه حدیث هغې استاد نه ویلی، صحیح محدث نه ویلی، او هغې ته وایي چې په بخاري کې تا د به ووایي چې حدیث په بخاري کې ضعیف راویان دي، نو په خلکو غونې زیږ شي. اصول زده کی خلق امام بخاری د ضعیف راوینا چې کوم روایت اخلي نو د هغې بنیاد په هغې کتاب کې موجود دی، بل ځای کې هغه بطور شاهد اخلي. دا چې کوم نادان دي، بے خبر دي، نواقف دي علم حدیث نه، هغې دا اعتراضونه ډېر کوي دي چې شیعیانو روایتونه دي، دی که د قدریه روایتونه دي، دی که پلانې دي پلانې دي، دا ټول شته. خو دا ستا فن نه، دا ته محدث نه زده که بیا به خبره سمه شي. د هر فن ځان له ښه لګي. یو سړی دی هغه بالفرض MBBS کوي، یو څیز باندې هغه ریسرچ دی، د هغه پوهه ده، نو آیا زما پوهه به د هغه د پوهې برابر وي؟ چې ما یو فن نه دی ویلی، زه په څه پوهېږم. دلته کې مسله دا جوړه شوې ده چې هر سړی د امام بخاري احادیث د خپل اصولو مطابق د هغې تنقید کوي. دا هیڅ چا نه دی ویلي چې د دې کره کوټه مه وګوره، خو اصول یې هم زده کړه. امام بخاري رحمه الله چې کله ضعیف راوي نه روایت اخلي نو دا هغه بطور شاهد اخلي، دا عیب نه دی. بطور شاهد ځکه اخلي چې پای کې څه اضافې داسي چې هغه پابل کې نه، دا شرعاً عیب نه دی. دا هغې اصول دي د محدثینو، په اصولو کې سړی اعتراض نشي کولی. یعنې د هر فن خلق دی. پاکستان کې چې کوم نظام چلیږي بالفرض په دې کې څه اصول وضع کړي شوي دي چې داسې چل به کوو، داسې به کوو، داسې به کوو، داسې به کوو. نو آیا د بار یو سړي دا اختیار حاصل دی چې هغه راشي او د پاکستان په دغې بنیادي اصولو باندې اعتراضات وکړي؟ په خپل ملک کې ګډا خوند کوي، پردي ملک کې خلک نه ورګډېږي. مسله بنیادي دغه ده، نور هېڅ مسله نشته. کم خلک چې اعتراضات کوي هغې بالکل کتاب ویلی نه دی، او دا شان لوستل نه دا کم چې خلک وایي ترجمه وګوري ما حدیث وایي، د اشکال وجه هم دغه ده. بیا زمونږ خلک زمونږ ډېر نږدې رشته دار و هغې سره کتاب صحیح بخاري به ورسره انګرېزی کوي، ما ورته به دې څه کوي؟ نو ما ته وایي چېرې دا خو ښه نه، ما دا خو انګرېزی باندې بخاري نه زده کوي، صحیح بخاري مونږ ته کوي نه، مونږ ورته حدیث وښیو، بیا ستا اشکال نه راځي.
مسله دغه د بنیادي قرآن مجید به د انګریزي کتاب نه زده کړي، انګریزي کتاب نه زده کېږي. زمونږه مورنۍ ژبه پښتو ده. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. الله هر رسول قوم ته چلے گئے د هغه په ژبه یې لېږلی ده. دا خامخا ځان له یو شی ګوري چې مال انګریزي ښه راځي یا مال جرمني راځي، نو په یې کې به اظهار خیال کوي. دې داسې د وخت تضییع وي، وخت مه ضایع کوئ. زمونږ مورنۍ ژبه پښتو ده. پکار دا چې مونږه په خپله مورنۍ ژبه کې قرآن زده کړو، پکار دا چې خپله مورنۍ ژبه کې حدیث زده کړو. په دې کې د کتابونو لیکلو ضرورت هم شته. زما مطلب دا نه چې موږ د نورو ژبې نه زده کوو، هغه ونه ځو. نورې ژبې زده کول هم پکار دي، ځکه چې په هغې کې هم د دین خدمت کېږي. خو اول دین دا د موږ په خپله مورنۍ ژبه زده کوو، کې اسانتیا وي. ما له ډېره ښه اردو راځي د الله په فضل. زما سپیچ ایسته دی اردو کې. اسلامک یونیورسٹی کې ما یو سپیچ کړو اصول بحث و تحقیق باندې. ډېرو خلکو هلته کې ډاکټر سهیل حسن او نورو خلکو وویل چې موږ له پکار دی چې د پښتنو په باره کې خپله رایې بدله کړو. بیا ویل چې ډاکټر صاحب هم پښتون دی، لیکن ده خو موږ له ښه اردو وویل. یو ډاکټر امین صاحب ډېر عجیب و غریب سړی مشهور دی. د دې کالجونو یونیورسټو وال نه تپوس کې ورته ووایه څوک دی. نهایت خطرناک سړی دی ډاکټر امین. چې راغی نو ماته چې تا د څه نه وویله، ما یې څه نه مې وویل، دا زما مخې ته میز پروت دی. که په دې چېرته نوټ بک پروت وي یا ما څه نوټ لیکلي ځان ته، نو جدا خبره وي. یو نیمه ګنټه په کم 2 ګنټې یو سړی سپیچ کوي او لیکل ورته دی. دا په دې حیران شو چې دا الله څنګه چل. دا لیکل یونیورسټۍ هغه لوی ډاکټر د چا چې تخصص دی په سیرت کې، راغلی او ما ته یې چې ما هم اصول بحث باندې کار کړی دی، خو موږ خو درو د ساینسز اصول بحث ښودلی. نو ما یې مصیبت هم دغه دی، ځکه خلک مطالبه کوي په دین کې هم د نوي څیز مطالبه کوي. په دین کې نوي څیز نه وي، دین به زوړ ټول. دا خو انساني علومو کې نوی څیز راځي، شرعي علومو کې نوی څیز نه راځي. شرعي علومو کې نوی څیز ته بدعت وایي. خبره دغه د بنیادي چې خپله مورنۍ ژبه کې سړی زده کړي، نه ډېره فایدهمند دي. نورې ژبې دې زده کړي بېشک، قرآن او حدیث چې وایه مورنۍ ژبه کې ووایه یا قومي ژبه کې ووایه. و دا لړ شي نو انګریزانو ژبې ته لړ شي. دا هلته به چا ټرانسلیټ کړي؟ او څوک مستشرقي بېدینه. نو زموږ نوی نسل چې هغه وګورې بېدینه شي بېچاره. مستشرقین مسلمانان خو نه وي. هغه ځای نه ذهن سازی کېږي زمونږ. دا زمونږ خیال دا ہے چې رکنې زه هم بڑھتے رہتے ہیں. دا ترقی ده کنه، ترقی نه ده، دینی لحاظ سره تنزل ده. نو بار کې حدیث کې بنیادی خبره سوچ ولا بنیادی خبره دا شولا چې دا حدیث د امام ترمذی د وینا مطابق دا حدیث متعلق ده معذورین سره. حدیث کې دا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ادرک احدکم سجدتن، کلا چې یو کس پتاسو کې سجده لاندې کی. و زمونږ خلک ویل ته محدث نه تپوس کوي چې سجده څه معنی ده، نو بیا وایي چې سجده سجدې ته وایي، خو مراد ته رکعت ته، ځکه چې رکعت پوره کېږي په څه شي باندې؟ په سجده باندې. نو بیا بوله کتاب ګورې چې کتاب کې لیکلی دي. د حدیث دپاره ضروري دا ده چې څنګه مونږه د قرآن دپاره تایید ګورو په قرآن مجید کې، نو دارنګې د حدیث دپاره هم تایید په حدیث کې قتل پکار دی. اشکال به ختم شي، انسانی خبرو ته به ضرورت پیښ نه شي. دا کم حدیث چې ما وختي د امام ترمذی رحمه الله ښودلو، کم چا نقل کړی دی، د هغې لفظ سره پای کې لفظ دی
من ادرکا من الصبح رکعتن، من ادرکا من الصبح رکعتن. دا روایت د چاره مونږ چې کوم وایو دلته کې عن ابي هريره، دا روایت هم ده عن ابي هريره، یعنی دا هم د سیدنا ابو هريره روایت ده، دغه روایت هم د سیدنا ابو هريره ده. دا غیر راوی څوک دی بنیادی د امام بخاری استاد څوک دی؟ ابو نعیم. امام ترمذی او امام بخاری استاد او شاگرد دی. په دې سنن ترمذی کې ډېر روایتونه داسې شته چې هغې پسې امام ترمذی لیکلی دي چې محمد دا حدیث معنی ویلی دی. محمد نه مراد محمد بن اسماعیل البخاری وي. محدثین په دې چرت نه خرابوي چې شاګرد نه حدیث وي. دا اوس د خلکو یو دلال د ګمراهي ده، لوی ده چې ښه استاد شاګرد نه به څه زده کوو. 15 روایتونه تقریبا 14 داسې دي چې هغې پسې دې لیکلي دي چې امام بخاري دا حدیث معنی زده کړی دی. دې کې زه د هغه استاد یم، اکثر د دې شاګرد دی. د هغه دې حدیث کې من ادرکا من الصبح رکعتن دی، دا هم د سیدنا ابو هريره روایت دی. لیکن دلته کې د امام ترمذی استاد څوک دی؟ اسحاق بن موسی الانصاری. امام بیہقی رحمہ اللہ السنن الکبریٰ کے پڑنبنی جلد کے صفحہ 378 باندھے عمدہ حدیث نقل کئی دا کم چی منگا وایو زیر بحث تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لاغا دے نقل کئی دا حدثنا الفضل یعنی ابن دکین، یعنی دا ابو نعیم چې کوم دی ما نوم ځکه په دی وخو چې ته مختلف روایتونه باندې پوښ. حدثنا الفضل بن ابي دکین سند بالکل هغه دی کوم چې د هغې دی. عن ابي هريره ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا ادرك احدكم اول سجدة من صلاة العصر. دې کې څه لیکلي دي؟ اول سجده. دا اختلاف ولې دی؟ څه وجه دیتا روایت بالمعنی ویلی شي. روایت بالمعنی د دې گنجائش ترې د حدیث لحاظ سره صحابه کرامو تپوس کړو چې یا رسول الله کله کله مونږ روایت بالمعنی کوو، یعنی ستا چې کوم حدیث بیان کړي مونږ هغه په خپلو الفاظو کې بیان کوو، نو څنګه دا ګناه وایي؟ نو هغه فرمایل چې نه، ګناه خو دا نه دی. ګناه به په هغه وخت کې چې کله تاسو په ما باندې هغه خبره کړي چې هغه ما نه ویلي، یعنی چې مضمون یې د دې خلافي. ما یو خبره کړې ده نو دا خو ښه خبره ده چې سړی زما خبره زده کي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره زده کي، بیان هی هغه زده کي او بل ته منتقل کي، دا خو افضل خبره ده. لیکن آیا ټولې حافظې داسې انساني کمزوری شته که نشته؟ نو کله کله انساني کمزوری راشي، هغه انسانی کمزورو په بنیاد باندې د راوي نه څه ګډوډوالی راشي، لیکن مشترک مفهوم ته نقصان نه رسیږي. مشترک مفهوم ته څه نقصان نه رسیږي. په دې وجه روایت بالمعنی جایز ګڼل کېدی شي. هغې وجه دغه ده. لکه دې بلې غلطه ځای شته دی که نه؟ روایت بالمعنی دپاره گنجائش پیدا کېږي. یو هغې چې سړی داسې روایت بالمعنی وکړي چې مفهوم اګړم بګړم کړي، او ګناه دی. کم خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین زده کوي، وعاها ثم اداها کما سمعها، نو د هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي چې ربه دی تر و تازه وساتې. دا مشکل کار دی. قرآن زوتول آسان دی که حدیث زوتول آسان دی؟ قرآن آسان دی. دا مشکل کارو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلق ته دعا کړې ده. نو دې حدیثونو دوه درېو طرق فایده څه شوله موږ ته؟ موږ ته دا شوه چې دې کې روایت بالمعنی شوی دی، لیکن مفهوم یو دی. مفهوم دا دی چې یو سړي ته د نور ختو نه مخکې یا د نور پرېوتو نه مخکې دومره ټایم میلو شو چې د عذر د وجې د مازدیګر یا د سهار لمونځ نه دی کړی، نو ودکړي. خو رکعات یې ویلی دی. ها څه ویلی دي؟ رکعات.
نو دغه حدیث کې سجده ولې ده؟ بحث اصل کې ده غلط دی. دې حدیث کې راځي چې من ادرک سجدة من العصر، او د سنن ترمذی روایت کې راځي چې من ادرک رکعة من العصر او الصبح. نو دې کې مونږه په ادرک رکعتن عمل وکړو که په ادرک سجدتن عمل وکړو؟ نو ادرک سجدتن کې روایت بالمعنی کړی شوی دی. اولې کړی شوی دی په دې وجه کړی شوی دی چې رکعت ختمیږي په سجده باندې، رکعت پوره کیږي په سجده باندې. اصل حدیث هغه کوم چې امام ترمذی دی دې کې ورستو راځي. نو واذا ادرک احدکم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس، چې کله انور ډوبېدل شروع شو دا وخت یې لمونځ کول حرام دی. انور خطو وخت کې لمونځ کول حرام دی، او چې کله انور بالکل په تندي باندې هم حرام دی. دا د عذر مسله شو. امام ترمذی چې کوم قول کړو چې معذور د پاره معذور داسې چې سړی اوده پاتې شوی دی بیچاره، یا ته خبره یې شوې ده چې موږ مې کړی دی که مې نه کړی، نو دی دې وکړي په دغه ټایم کې فلیتم صلاته، نو دی خپل لمونځ پوره کړي. واذا ادرک سجدة من صلاة الصبح، او کله چې دی لاندې کړي یو سجده یعنې یو رکعت د سحر د لمونځ نه قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته. دا استثنایی صورت راغی. اوس لمونځ یې د مکروه ټایم نه مخکې شروع کړی دی، نو کله کراهت ټایم پر راغی د عذر وخت هیڅ مسله نشته دی کوي دی، خدا به عادت نشي جوړولی. لکه یو سړی دی هغه ټول عمر ودی سارے مالې ځوانان نه پاسي، اوس بوډاګان هم نه پاسي. پخواني بوډاګان دا اوس چې هغه ای کې للهیت موجود و. موږ خپل پلار لیدلی دی، خپل نیکان مو لیدلی دی، ای کې للهیت و. اوس مونږ کې للهیت نشته دی. سار جماعت ته چې څوک راځي صرف دې لپاره راځي چې خلک ووایي چې مونځ ګزار ده. که د الله دپاره وي نو پکار دی چې قرآن څنګه ویلي چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مؤمنان کامل څوک چې د هغې طرفونه اړخونه د بسترو نه بیرته وي. دا په ویلو ډېر اسان دی، خو دا چې د یو میاشت پاسې نه بیا ورته اندازه ولګي چې دا څنګه کار ده. دا عادت ثانیه جوړ کړه ځان له. زما والد صاحب دی الله وبخښي، هغه ما باندې ډېر زیات محنت کړی. بندګیري دا خو جدا خبره، سړی ستړی یا پوه نه شي، لیکن دا الله فضل دی. ما ته چېرته کېدو ټایم پیس ضرورت نه دی پېښ شوی، یا د موبایل یا د ګړی ټایم کولو فیکس 3:45 که جمع یې کوړي د الله په فضل زه پاسم. د پلار د محنت ثمره دغه یې. زه اګرېدلی وم ایز لیکچرر، روژه وه، ملګرو ټوله لانجه جوړه کړه لکه څه چل دی جی سار به م څوک پاسي او دا به څه کېږي څه به کېږي. ما په ارام کښېنه سړی څوک هم پاسي. ما ته یې ته اوده نه شې چېرته کېږي، ته به ټوله شپه ویښ یم نه، ته به ستاسو مخکې اوده کېږم او پاسم به ستاسو نه مخکې. چې 3 ورځې مې پاسول نو بیا یو بل سره خبرې کولې چې دا انسان دی که دا پیری دی. موږ ته پیری ښکاري. د صحیح تربیت نتیجه دغه یې. تر اوسه پورې د الله فضل ما ټایم پیس ویم پیس تیرا پار نه کړه. دا عادت ثانیه جوړ گئے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع. دا سورۃ حامیم سجدہ آیت ته کنه. او دې پسې قرآن څه ویلي دي؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. دی خپل عبادت پټ ساتل دی، نو ځکه الله د دې دپاره چې کوم اجر دی نو هغه پټ ساتلی د خلکو. یعنې دی عبادت د شپې پټ ساتلی دی، نو په دې وجه الله چې دی له څه ورکوي نو هغه هم د خلکو نه پټ ساتلی دی. چې لړ شي هلته کې نو حدیث کې بیا وضاحت راځي که چې الله دی له څه ورکوي نو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. د اخلاص فایده دغه ده. زمونږ خو اوس مشران هم مونځ نه کوي، د سهار مونځ څوک نه کوي، ډېر کم حاضري.
روژه کې حاضري نسبتاً ښه ځکه چې ټول ویښي. نو دا عادت ثانیه جوړ کړئ. ځوانان هغې د بالخصوص زما په دې خبره عمل وکړي چې د سهار لمونځ نه د اوده نه پاتې کېږي. کوشش دې کوي ځان دې په زبردستۍ ویښوي، ځکه چې دا خوی بچپنه کې پیدا نه شي دا په بوډاپه کې نه پیدا کېږي. دا کوم بوډاګان چې سهار نه غیر چاپېر دي او د سهار لمونځ نه کوي، دې مطلب دا دی په ځوانۍ کې هم دا حرکتونه کړي، یو وختي نه دی پاسېدلی. یو سړی چې هغه د ځوانۍ نه دا عمل زده کړي نو که دی بوډا هم شي بیمار به وي، خو دی په دغه ټایم پاسې او خپل الله سره دی لو لګولو کې کمی نه کوي. نو دا عادت مه جوړوئ ځان له، دا ګناه دی. که چېرته کې کال کې یو ځل سړی اوده پاتې شي نو بېشک خو دوی وایي نه خامخا موږ په دې حدیث عمل کوو، که نه په دې حدیث په عمل کوو. په دې حدیث په عمل سړی حال هغې کوي چې ښه ځان یې نشه کړي، که نه. او چې کله نور راختو ته 10 منټه پاتې شي دغه وخت یې راپاسي بس لمونځ وکړي. د حدیثو کې هم بې شمېره داسې رفع الیدین به کوي، د سهار لمونځ نه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. مسلک نه یې بدنامول پکار. اهل حدیث هغه چا ته وایي چې په حدیث عمل کوي. رفع الیدین د اهل حدیثو عمل نه دی، دا شیعیان هم کوي، دا شوافع هم کوي، دا حنبلیان هم کوي، دا مالکیان هم کوي. صرف احناف رفع الیدین نه کوي. دا اوس یې کیسه جوړه کړه. امین بالجهر هم د اهل حدیث توب نښه نه ده. اهل حدیث هغه چا ته وایي چې حدیث باندې پوهېږي، د حدیث د زده کړې دپاره یې سفر کړي او د حدیث ناسخ و منسوخ باندې پوهېږي او په هر حدیث عمل کوي. دا بس 2 کارونه وکړي، امین بالجهر رفع الیدین. یا 2 نور علامات هم ځان له جوړ کړي. پوه شي بډې بره کړي ځان له، سر نه یې ټوپۍ لرې کړي، اوږده اوږده ویښتې د پاسه په یو پیالې تیل اړولي. دا علامت دی د اهل حدیثو. دا څه کوئ تاسو الله بندګانو؟ دا جرم دی. ځان له څه خاص علامت مه جوړوه. اهل العمل بالحدیث، اهل العلم بالحدیث، هغه خلک چې هغې کې علم دی د حدیث، هغه خلک چې هغه عمل کوي په حدیث. رور سره به نه لګي اهل حدیث دی، مور ته خبره د اهل حدیث دی، سود کوي د اهل حدیث دی. دا څه طریقه ده؟ بدکاري کوي د اهل حدیث دی، ګیر اخري د اهل حدیث دی. دا مسلکونه بدنامول غلط کار دی. دا څیزونه ډېر خو خلکو بنیادونه یې ښي د دی، دا وروسته په دې کې ګنده ګنده خلک ور شامل شي، هغه فکر بدل کړي. فکر نه دی بدلول پکار. نقصان مه ورکوئ څیز له. د لمونځ سختۍ سره چې پابندي نه کوي کوم سړی دی اهل حدیث نه. د لمونځ سختۍ سره پابندي ده. هغه حدیث به تا ویلي، مخکې دې هم ویلی دی چې یو سړی چې کله هغه د سهار لمونځ نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ښه سړی نه دی ویلي. امام بخاري به حدیث نقل کوي په کتاب التهجد کې، قیام اللیل کې. شکایت شو چې افلانې سړی قیام اللیل نه کوي، تهجد نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه. په دې حدیث اهل حدیث وایي عمل کوئ که نه. امام بخاری دا حدیث کوم ځای لګي؟ قیام اللیل کې لګي. صحابه د سهار لمونځ نه پرېږدي. داسې فتنه یې جوړه کړې ده خامخ. نو حدیث په لمونځ کې رستواله کول، د خپل ټایم نه رستو کول، دا زمونږ دین نه دی. البته د عذر په وخت کې دا مسله شته چې که ته اوږده پاتې شوی بالفرض یا نور څه مسایل داسې وو چې انسان واقعي معذور دی، نو که لږ ټایم هم پاتې و نو بېشک لمونځ د خپلو کې، اگر که رستو پای کې یو مکروه ټایم داخل شي داخل نه شي. دارنګې یو سړی چې کله هغه لاندې که یو سجده یعنې یو رکعت د صلات صبح نه قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته، د نور ختو نه مخکې، دا معذور دی. خو د حدیث چې مونږ دا تعویل وکړو نو د قرآن نص ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا په خپل ځای پاتې شو. د سیدنا جبرائیل اول وخت کې راتلل او آخر وخت کې راتلل، مکروه ټایم کې نه. مکروه ټایم او آخر وخت نه دی. مکروه ټایم آخر وخت نه دی. دغې ته وایي د مکروه او د جایز په منځ کې چې کوم ټایم دی
دیتا وقت بین الوقتین وی. فیض الباری کې محمد انور شاہ کشمیری رحمه الله لیکلی دی چې دغه مکروه ټایم چې هغې نه مخکې او د جایز وقت په دې منځ کې چې کوم ټایم دی وقت بین الوقتین معذوره سړی په دغه وخت کې څه کولی شي لمونځ کولی شي. د دې حدیث نه دغه استدلال دلته چې کوم علماء دیوبند دي هغه دغه کتاب نه ګوري، هغه ته ابو حنیفه ثانی وایي لیکن دغه کتاب له ګوتې نه وړي. د دې حدیث استدلال او د هغې استنباط په دغه طریقه ده. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد نوم ده عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب زهري ورته عن سالم ابن عبد الله عن أبيه انه اخبره پلار ولا خبر ورکړی دی چې پلار یې اورېدلو. سالم بن عبد الله څوک دی؟ د عبد الله زوی د سالم. دا څوک دی عبد الله بن عمر بن خطاب. یعنی سالم وی چې ما ته خپل پلار یعنی عبد الله خبره کړې وه، هغه د چا نه کوي؟ د خپل پلار سیدنا عمر نه کوي. نو د حدیث آخري راوي څوک شو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدلی فرمائے انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس. انما بقاؤکم دے پسی او جملہ رو باسنو حدیث والا غی حل کی اگر جملہ تو نہ ہے بیا حدیث بنا حل کی. انما بقاؤکم بالنسبت الى ما سلفا فیما سلفا الى ما سلفا قبلکم من الامم. ستاسو بقا ستاسو جن په نسبت دا خلقو کم چې مخکې تیر شوي دي د امتونو نه، یعنی ستاسو د عمر نسبت او د مخکنو خلقو عمرونه د دې په منځ کې څه تناسب دی؟ ستاسو عمر به څومره دی، دی به څومره دی. ناغه داسې دی کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس. ورځ څلور حصې ده، د ورځې څلورمه حصه کومه ده؟ د مازدیګر نه والې تر ماښامه پورې دا څلورمه حصه ده. دا څلورمه حصه اجر به دې ته ډېر ملاویږي. عمر د دې کم دی لیکن دی چې کم کار کړی هغه ټول نه غټ دی. حدیث چې به پته ولګېږي. انما بقاؤکم بالنسبت الی ما سلف. ستاسو بقا ستاسو جن په دې دنیا کې په دې تناسب سره په دې حیثیت سره چې مونږ مخکنو امتونو سره وکړو. دې ته مونږ دا ویلی شو چې ستاسو عمرونه بنسبت دا خلقو چې هغه مخکنی دي. نو ستاسو عمر به صحیح دومره وی لکه څنګه چې د مازدیګر مونځ نه واخلې تر غروب شمس پورې. مازدیګر خو مختصر ټایم یې کنه، مطلب دا هیو چې ستاسو عمر مختصر دی. د مخکنو امتونو عمرونه ډېر زیات په سوونو کلونه به د هغې عمرونه. زمونږ حدیث کې راځي ما بین 60 الی 70. زمونږ د امت اوسط عمر چې کوم دی د 60 او 70 سال په منځ کې اوسط عمر زمونږ دغه دی. کم کوزي چې 80 ته ورسي، 100 ته ورسي، 120 ته ورسي. اول ته د ټول کلي کې زما په خیال یا یو بوډا سړی یو بوډۍ ښځه وي، هغه هم داسې بیچاره چې مطلب دا چې حالت به خراب وي. ډېر کم به چې هغه صحیح سم دمي ورنه اکثر بیماري ته مخکنو عمرونه ډېر زیات. اوس مثال ورکوي اوتی اهل التورات عمر ګوره کم دی، د دې امت عمر کم دی، لیکن الله چې دی له کم نبی ورکړی دی ناغه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. د جملو باندې غور وکړه. تلک الرسل مخکې انبیاء او ذکر شوی، فضلنا بعضهم على بعض بعضو لمونږ په بعضو فضیلت ورکړی دی. منهم من کلم الله بعضې پای کې داسې دي چې الله سره کلام کړی دی، لکه سیدنا موسی علیه السلام.
منهم من کلم الله نو بیا ورپسې څه وایي ورفع بعضهم درجات. دلته به دا بعض څه معنی کوي؟ زموږ استاد څه معنی کړی دی؟ ډېر ښکلی معنی کوي. پورته کړی دی یو لا په دې کې درجات. بعضهم یو لا په دې کې. ما ترجمه کې امام دغه لیکله. ته تایید شته مفسرینو کې د یو درجات د ټولو نه اوچت دي. هغه یو څوک دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. زما یو استاد پښتنو کې زما یو استاد د قرآن بالکل پښتنو کې ما بل چا نه قرآن نه دی ویلی. نو نبیم د ټولو نه افضل، کتاب هم د ټولو نه افضل. اوس کتاب چې کله نازلیږي نو انا انزلناه فی لیلة القدر، نو بیا هغې کې څه راځي رستو؟ خیر من الف شهر. په رمضان کې یو شپه راغلې ده، هغه شپه غوره ده د 1000 شپو نه. دا د فضیلت بنیاد شي. خو چې یو سړی د شپې په روژه کې عبادت گزار نه وي نو د الف شهر عبادت نه دی محروم شو که محروم نه شو؟ او د افضلیت وجه ختم شو که راله پکې؟ دا شیخي نه ده چې تا ته یو سړی ترغیب درکړي چې روژه ونیسه د شپې عبادت وکړه ته ځان یې شیخ جوړ کړی. دا د افضلیت وجه ده. تا ته تلقین وکړه چې وایي یو سم کار وکړه، افضلیت ځان کې پیدا کړه. په عمر خو نه ډېرېږي سړی، نه افضل کېږي. افضل کېږي په څه شي باندې؟ په اتباع باندې. افضلیت پیغمبرم افضل الرسل دی، قرآن هم افضل الرسل دی. نو ستا به خیال دی یو سړي عمر 65 کاله شي، حساب کتاب به وکړو. اوس په دې کې خو 18 سال چې کوم دی هغه ته لرې کړه، نو باقي څو پاتې شو؟ 42 سال ورته. په 42 سال کې یا 32 سال کې یا 22 سال کې د مسلسل لیلة القدر اټینډ کړی دی. نو د بدله به ډېري او که نه د مخکنو خلکو د 1000 حاصلو. دا د الله فضل دی. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. نو دا الله دا فضایل کوم چې موږ له راکړي دا حاصلول پکار دي. هغې دپاره دغه طریقه ده. دا به د ماشوم وایل نه عادت کوي. ته ماشوم وایل نه عادت کول پکاري چې هغه شب بیداری پیدا شي، پای کې شب زندهداری پیدا شي. و دې حدیث کې هم دا فضیلت ښیي. اهل تورات له تورات ورکو فعملو هغې عملو کو حتی اذا انتصف النهار عجزو، تر دې چې کله ورځ نیمه شوه نه کمزوري شو، کار پاتې شو. تمثیل دی که نه؟ دا مطلب نه چې کفر یې وکړه، چې کفر یې وکړه بیا الله اجر سره ورکوي. دا تمثیل دی. دې باندې اشکال هم خلقو دغه کړی چې کله دی دین پرېښود دی کافر شو، عاجزو که دا مطلب واغستی شي. نو کافر شي نو کافر له خو الله بدل نه ورکوي، د نیکۍ بدل هم نه ورکوي. بیا به دویم سوال دا کړی چې کوم سړی په دې کې عاجز نه دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو نو په هغه باندې ایمان هم راوړو، هغه له خو الله 2 اجر ورکوي. نو دا یې اعتراض په دې کړی. دا دواړه اعتراضونه غلط دي. دا تمثیل دی. دا دی تمثیل محض. ته دې نه دغه استنباطات مه کوه چې دی حاضر شو پلانې چلو شو پلانې چلو شو. داسې نه ده خبره. ثم عجزو بیا هغې کمزوري شو. فاعطوا قیراتا نو هغې له یو قیرات ورکړی شو. دې کې قیرات مقرر ویل دي. دا زمونږ ژبه هم داسې ده. یو 50 کسان تا سره مزدوري وکړي، ته ورته وایې دې له 500 روپۍ ورکړه. د دې جملې څه مطلب دی؟ ټولو له 500 روپۍ ورکړه. یعنې ټولو 500 روپۍ دي، دا 50 کسان دي، لہذا دغه 500 دي په منځ کې تقسیم کړه. خو که تا ته یو سړی دا ووایي چې دا 50 کسان دي او ټول له 500 روپۍ ورکړه، تکرار ولیکي. دلته هم دا مسله خلا زموږ لغت هم دغه شان دی.
فاعطوا قیراتا قیراتا راغیل قیرات ورکلش دې ذکر احادیثو کې ډېر راځي ماشی قیراتی بیا ماشی بیا تولی توله کې څو ماشی اول دغی قیراتی بیا رتی 8 رتی کا 1 ماشا اور 12 ماشے کا 1 تولہ 12 ماشے کا 1 تولہ دراتین کمی قیرات دا دوربشے دانے پشان یاد آگے لگ بگ بھئی خدا معمولی چیز دے دا کم چه خلق کیرٹ ہوئی گا نا دا سر زردی سم رہی انو میں واخلی خدا کیرٹ آگا عربی قیرات نے کھا دی سنوے شے نه جوړه هغه سره زو خوار وټول انګریزان ټیر خوار دي خو سم خوار دي هغه کې یو آرامي توب دي بس هغه تګړه دي هغه دا چې فحشکار هغه ډیر تګړه دي او د نورو ملکونو نه په پیسو قبضه کول ډیر تګړه دي بس نه زینا کدا مسلمانان ملکونه دالته خپل دولت رو باسي ای بخیر غوړي یې رښتنه خلک جنگي او زمونږ ټول د امت مسلمه پیسې هلته بس په دغه باندې بدمعشي کوي چې سرو ځوړله مې یو سړی خپل نوم نشي کېښودی د هغې هغه وزن له کیرټ ورته وایي ته ما نور څه ووایې نو دا خو دا ورکوټ سیز لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مسلمه د برترۍ ثابتولو دپاره دا کوي چې هغې ټول له یو قیرات ورکړلی شو هغې نه وروستو ثم اوتی اهل الانجیل الانجیل بیا انجیل والا انجیل ورکړی شو بیا څه وشو فعاملو الی صلاة العصر هغې تر مازدیګره پورې عمل وکړو ثم عجزو نو بیا هغې کمزوري شو هغې هم کېناستل هغې نه الله قیرات ورکړو ثم اوتینا القرآن نو بیا موږ له قرآن راکړی شو مثال له اوس تر ماسپخینه پورې عمل چا کړی دی یهودو ماسپخین نه وروسته مازدیګره پورې عمل کړی دی نصاراو د هغې د یهودو عمر دغه عمر و د نصارا عمر دومره دی او په زمونږ عمر څومره دی نو هغه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې دی لږ دی د هغې مقابله کې مختصر دی موږ له قرآن راکړی شو بل څه شی الله نه دی ورکړی بل څه شی الله نه دی ورکړی د دین د ښودلو دپاره حدیث دی کې داخل دی که نه داخل دا ځان له یو مستقل څیز دی کم خلق چې هغه ځان ته اهل قرآن وایي حدیث رد کوي نو هغه خلق دا قسمه حدیث پیش کوي چې اوتین القرآن دی اوتین الحدیث وږي نشته دا ځان له مستقل بحث دی بیا مستقل موضوع ده انکار حدیث بعضې کسان انکار د حدیث نه کوي خپل دماغ صفا کې انکار حدیث چې کوم دی دا کفر دی د حدیث د حجیت نه انکار کفر دی مولانا امین حسن اصلاحی رحمت الله تعالی علیه زما سره ملاقات ډېر مخکنی خبره ده نو د هغه مخکې دا خبره چا وکړه چې ته حدیث نه منې دا نن هم ډېر خلک لګیا دی په هغې ثابتول دا غواړي اختلاف ځان له څیز دی د یو سړي علمي غلطۍ ځان له څیز دی دا چلیږي غلطۍ علمي هر چا نه کېږي اخطا کېږي خو یو سړي ته منکر حدیث ویل دا هغه ته کافر ویل دي نو د هغه جواب دا و چې تیرے خیال میں کافر ہوں دا مختصر تبصره و دا خلق دا ډله منکرین حدیث نه دي البته څنګه چې احناف حدیث سره کم حشر کوي که دا حشر ورسره دیم کوي بس په دې کې دا ټول شریک دي دیم دغه مدارسو کې کتابونه ویلي دي نو دوی به د حدیث یو داسې تاویل وکړي چې هغه خلکو باندې ډېر ناشنا لګي دا که جساس سړی وګوري د احنافو وکیل هم دغه چل کوي حدیث زه دا نه یم چې دا کار ښه کوي دا غلطي ده خو دا دی چې کفر نه دی ده دې سره اختلاف ساتلی شي د دې رد کېدی شي لیکن دا هغه دلال نه دی چې ته مونږ انکار حدیث وایو جذباتو کې راځي خلک کوي دا خبره د حدیث د حجیت دپاره مستقل دلایل شته مونږ سره
او د امین احسان اصلاحي کتاب د خپل وکتی شي چې هغه څه وایي د حدیث مبارک دغه د حدیث کتابونه شته دی حدیث اصول هم هغه لیکلي دي موطا امام مالک شرح هم شته دی اده وکتی شي نه پته به ولګېږي تعویل یو سړی په غلط انداز کې کوي سره اختلاف ساتي خلک لیکن نه د انکار حدیث نه وي ثم اوتینا القرآن فعملنا بیا موږ له قرآن راکړی شو فعملنا الی غروب الشمس نو موږ تنور تر ډوبېدو پورې عمل وکړو څه چلو شو فاعطینا قیراتین مجهول کې معنا دا مو وایي چې موږ له راکړی شو موږ له دوه قیرات موږ له دوه قیرات راکړل او هغې له یو قیرات ورکړو نو څه مطلب شو هغې دواړو له چې په شریکه باندې کوم شی ورکړو نو موږ له په یوازې باندې هغه امر راکړو هغې دواړو له یو قیرات ورکړه بل له بل قیرات ورکړه نو موږ یې هر یو تن له قیراتین راکړل نو ټیک د هغې له خو په شریکه دوه ورکړو موږ له په یوازې یو راکړو افضل څوک شو ګټه چا وکړه ګټه مونږ وکړه د الله په فضل خدا د الله فضل دی دا د الله فضل دی ځکه چې هغې ته په دوه کسه دوه ملو شو مونږ ته په یو کس دوه ملو شو خدا لاغې چې هغې خدا چل کوي که نه یا د مونځ پابندي خو کوي که چا چې قرآن د خپل نصاب نه اډو باسل دی ته ځان یې کتاب لیکې ته نصاب وایي بیا جماعتونو کې پڑھاویږي قرآن نه پڑھاویږي زموږ حدیث سره مخالفت نشته تیرے ویه سره اختلاف ده یعنی د قرآن درس به نه په مسجد کې د نور احادیثو درس به نه په مسجد کې یو خاص نظام والا چې کوم نصاب جوړ کړی د هغې درس به ډېر داسې عالمان شته چې ورته د قرآن درس پرېږدي دا خو اختلاف نه دا خو کفر ده څه کوئ تاسو د الله کتاب پرېږدی نور کتابونه اخلی د سفیان قول لیکلی دی برهان کې امام زرکشی رحمه الله ایاکم والکتب فإنه طه من کان قبلکم بالکتب دا مه کوئ چې د الله کتاب پرېږدی او نورو کتابونو له ترجیح ورکړئ حدیث که سړی مني هم نو پکار دی د الله قرآن ورځي دا کوم خلک چې حدیث باندې عمل کوونکي دي دې کې اکثر له قرآن نه ورځي بلکې په ناظر هم قرآن نه ورځي زه ډېر خلک پېژنم موږ سره په رستم مدرسه کې یو طالب علم و ما چې کله سبق وایي هغه به هلته کې یو انجمن به کېده د طالبانو زیارت په ورځ باندې بحث مباحثه به د هغه نمبر چې راغی هغه پټ شو مونږ یو دوه کسان یې تپوس وکړله کولې جبه یې نښته نو ما یې تله جوړ قرآن نه دی هسې مې ورته وویل هغه یې بېچاره الحمدلله رب العالمین نه ورته نو بیا شرمېده نو ما یې زمونږ ورته قرآن وښیو زمونږ سره د شوي یو ملګری و مازدیګر کې بیا هغه قرآن مجید ترخ کې ونغاړه نو هغه پورې مقبرې ته وتله هلته بیا قرآن چې څومره ظلم دی فنونو باندې پوهېږي قرآن نه ورځي قرآن مجید دا الله کتاب دی دې له خپله مرتبه خپل مقام ورکول ضروري دی دا فرض دی دا سپریم کورټ دی ته د زده کول دا ضروري دی په دا عمل کول ضروري دی هغې نه وروسته بیا د حدیث درجه راځي نو فضایل د قرآن وی او قرآن نه ورځي ولې څه مطلب فضایل قرآن چې وی نو قرآن الله بل څه شی په دغه مقام مه کښېنوه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما الهكم اله واحد وليذكر اولو الالباب دا ټول د واعظ او د نصیحت نچوړ قرآن ښودلی دی د واعظ بنیادي کتاب څه شی دی قرآن دی دا رسولو کتاب دی بارکہ اوتینا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطینا قیراتین فقال اهل الكتابین دو کتابونو والو ویل یهود و نصارا اے ربنا
अअतैत हाउलाई क़िरातैनि क़िरातैनि, ए ज़मुंग रवा ए रब्बना ता वर्कल दे दीता द्वद्व क़िराता व अअतैतना क़िरातन क़िरातन मुंगल यो क़िरात रख व नहनु कुन्ना अक्सर अमला और मुंग ढेर अमल को उनकी ठीक है अल्लाह और कौन करे खल्क तो हम दाखकारी चिराई को ढेर मेहनत कर रहे ना अल्लाह तपोस को हल ज़लमतुकुम मिन अजरिकुम मिन शै माँ चिस्तासु सराद कम अजर लवस करो है कि मैं शे कम कर रहे माँ उस शे न कम करे कालूला आगे वेलना काल फहुआ फजली ऊती है मन अशाओ अल्लाह फरमायल दा जमा फजल दे वर्कम ये चाले चौवाण मुंगला अल्लाह दा फजीलत रा कर दे बायत चमुंग खपल फजीलत दखपल लास ना लरी नको तो दे देना खलक इस्तिदलाल कई हदीस बताओ लो ससरा बार दे दो मत द फजीलत दबा इमाम बुखारी ने से इस्तिदलाल कई इमाम बुखारी ने देना इस्तिदलाल की नमूज अहनाफ से इस्तिदलाल कई नमाजिगर नमूज आखिरी वक्त हदीस देना पता चलो ले शेर यानी बाद इस्तिदलालात वीदा से आगाज से इस्तिदलालिया सरीह नहीं पखपला मामले के तो देना दा इस्तिदलाल दसना हम दे बाप के कचे खलक ब्या हुई दा सोगिदा दा लेदी सुमर करते आ गई सो किया सोई सोगबल सोई पदे बाप के जो आगे इबारत पेश कोम कमचे ते दर्स तिरमिज़ी के दे ता किताब बई था उसरा दा मौलाना मुत्तकी उस्मानी किताब दे खुदा कम दे चे जमा कौन के हो दा गालिबन दागी रिश्तेदार है खुरे दे गालिबन 396 सफ़ा बाय दा हदीस पूरे निकल है ब्या वही चे इसी मफहूम की रिवायत इमाम मोहम्मद ने बी मुअत्ता में बाब तफसीर में ज़िक्र की है ताकि इमाम हम पेश करें हाँ इतवार पर जमा पेश करें तो इमाम मोहम्मद चिकम किताब दे मुअत्ता पदे किताब बिल्कुल आखिरी हदीस अगली कर हदीस बिल्कुल आखिरी देवी चीज़ हदीस में असर मगरिब के दरमियानी वक्त को ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त के मुकाबला में कम करार दिया गया है यानी दो माजीगर और द माखाम टाइम कम दे और द माशपखीन और द माजीगर टाइम से कम दे दा उगत दे जन अहनाफ इस्तिदलाल कही और जमुंगा शुरू हो गए हम डेढ़ दाशिश्ते चाहे दे इस्तिदलाल कही वही हम कैसे तो किश्तर है चल जमा खिला ही बतास्तो और हम तो ब्याविची ये उसी वक्त मुमकिन है जब कि असर को मिसलैन पर माना जाए नमाजीगर मुझ वकला कमी की चिका तो माजीगर मिसलैन माने हो गणे पर मिस लेवल हो ना गणे अगर मिस लेवल पर माना जाए तो माबाद असर की मुद्दत माबाद ज़ोहर से बढ़ जाती है चाचे हज कड़ी उम्र कड़ी नो अलते के हो द माजीगर और द माखाम यंस के टाइम उग दी पर मुकाबले दसी के अगीब पर मिसल अवल बांधने गई हरमैन हो गए बल्कि टोल अरब मुल्कुन हो गए पर मिसल अव्वल बांधे नमाजीगर मुस्की ब्यावी चे मिसलैन पर ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के सिलसिला में उमूमन अहनाफ की तरफ से भी 3 दलीलें पेश की जाती हैं द्रे दलाइल पेश की पे कि योदाम दे दाए भारत दे ज़माना दे लेकिन इंसाफ की बात यह है कि इनमें से कोई हदीस भी औकात की तहदीद पर सरीह नहीं है द हदीस खुद दपा नहीं चलो रशे द वक़्त तायुन दपा रहो न दे तो यो तमसील ले द उम्र तमसील ले जिस्तासु उमर बसम रही हो दागी उमर सुमरो देदार इंसाफ खबर दा इसके बरखिलाफ हदीस जिब्रील में सराहतन पहले दिन असर की नमाज मिसल अव्वल पर पढ़ने का जिक्र मौजूद है तो वक्ती मैं इशारा करो इब्तिदा की जमाबाद शुरू करो इतने में इशारा करो इसलिए ये हदीस जिब्रील का मुकाबला नहीं कर सकती कम से अहनाफ पेश कही
دا د حدیث جبریل مقابله نشي کولی ځکه چې خو الله را لېږلی او په لومبنۍ ورځ باندې په مثل اول باندې د مازدیګر لمونځ کړی دی هغه صریح دی په دې باب کې دا حدیث ته بے شک لیکن دے کې صراحت نشته دی اسی بنا پر بعض حنفیہ نے مثل اول والی روایت کو لیا ہے منگا خپل هم دا چل کو مثل اول باندې منګ هم کو خلک ډېر وختي مونځ کوي دا بعض احناف اغسطه دی کما فی الدر المختار در مختار باندې حواله ورکړی دا چې بعض احناف په دې سړی د حنفیت نه نوځي ته په دې ټایمو کې دا ډېر ښه خلک دی جیبا اتحاد پیدا کوي اکرام مسلم کوي نیکان خلک دی خو هغه د شرارت خبرې لیکلې ده مثل اول په دې لیکلي عشر شافعي دا علما د مدنګ نظر ظالمان مثل اول ورته ولیکه یعنی خامخا فرقواریت له هوا ورګول مثل اول ولیکه دی بل ته مثل ثانی ولیکه یعنی عصر ولیکه به شک مونږ قایل یو دی مخکې باز شوی هم دی چې مثل ثانی باندې فرق نه ورځي خو دا خبره کول چې عصر شافعي او عصر حنفي دا ډېر لوی مصیبت دی دا بالکل داسې لکه چې تو لیکې چې دا دیوبندیانو جماعت دی او دا د پنجپیریانو دی دا د اهل حدیثو جماعت جماعتونه وټول د الله ډېر لوی ظلم دی رستم کې یو جماعت په خوا به کې لیکلي دي ته بس اهل حدیث نه راځي اهل حدیث کو څه چل دی کافر دی یا بالفرض اهل حدیثو په جماعت باندې لیکلي چې څوک حنفي به دې ته نه راځي دا ظلم نه دی جماعتونه وټول د الله دی بیرستو لکلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں صحیح یہی ہے کہ مابین المثلین کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے اور معذورین و مسافرین کے لیے خاص طور پر اس وقت میں دونوں نمازیں جائز ہیں تبار کیف دے حدیث دغه مقصد نه کم چې اغستلی کیږي او خلق دې نه استدلال کوي دا محض رسول دا صریح نه دی په دې باب کې صراحت نشته دی دا چلولی شی صرف د فضیلت دپاره دی د اوقات تعین دپاره نه دی ته دې نه که هر شیخ دا استدلال کړی درست نه دی کړی حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید دې حدیث کا سشتره نه مخکنی حدیث تتمه ده دې کې مونږ ویل چې برید بن عبدالله بن ابي برده بن ابي موسی الاشعری دا ضعیف راوی دی لیکن متن د حدیث مخکتاول ولستو نو کله ضعیف روایت راشي نو فرق نه ورځي په دې باندې د صحیح مرتبه نه ورځي څه کذاب نه دی ضعیف دی د ضعف وجه نه ده ښودلی چا تو جرح چې کوم ده غیر مفسر ده قابل قبول نه ده یعنی یو سړی دا وایي چې دا راوي ضعیف په دې وجه دی چې دی دروغ وایي یا دا راوي ضعیف په دې وجه دی چې دی د سوء حفظ شکار شو دا جرح ده مفسر ده مفسر دا مطلب وضاحت یې کړی شوی دی دا قابل قبول ده خو چې تا ته وایي چې ضعیف دی او وجه یې نه ذکر نو زموږ خلک اردو دان چې بیچاره هغوی بس ضعیف دی حدیث هم ضعیف ده اصول لري چې جرح او تعدیل کله راځي تو چې جرح مفسر نه نو بیا قابل قبول نه ٹھیک ته بېشک بعض محدثینو بعض نه خو یو محدث ورته ضعیف ویلی محدث څوک دی امام ابو داود امام ابو داود دتا ضعیف ویلی دی کتابونو کې رایه تذکره شته دی لیکن وجه نه ده ښودلی تو دویمه قاعده موږ سره دا شوه چې کله جارحین او معدلین څه خلک د یو راوي تعدیل کوي او څه محدثین د هغه جرح کوي دی که بس چل کوو دا مانا اکثر خلک انټرویوګانو کې یا د سیمینارز کې تپوس وکړي یا چې د بعضې سړي باره کې داسې داسې آرا دي زه ورته یم یو کس خو ښیه ده که نه نوم واخله نوم ورله نه ورځي چېرته لوستي بس یو اعتراض کوي خامخا چې زم سړی تنګولی شم که نه بعضې سوالونه دې راپاره چې سړی تنګ کړي د هغه علم معلوموي دا وخت کې زه ورته یم ما ته یو کس وښیه داسې چې د هغه په باره کې
تعدیل هم موجود دی او جرح هم موجود ده، معلوم نه دی. چلو خیم چل دا هغې دا دی چې جرح مفسري نه بیا ټیک ده. اکه یو قسم جرح مفسر کړي معتدل مزاج سړی نو که 200 خلک د هغه توثیق کوي هغه قابل قبول نه دی. خو چې کله دغه شانتي وي چې دا ضعیف دی بس دغه لیکلي بلې غاړې ته د هغه تعدیل کوونکي اکثر محدثین دي نو دا یو کل معدوم د دې رایې څه اعتبار نشته. د دې خبرې مطلب دا شو چې کله جاهرین او جارحین او معدلین آپس کې اختلاف وي نو کثرت ته وګورو چې کثرت د کوم خلقو دی یې ناول خو جرا مفسر پکاره چې هغه نه نو بیا به جارحین او معدلین ته ګورو او چې کثرت کومې رایې طرف ته یې نه هغه رایې واخیستی شي. خو دلته کې په ټولو محدثینو کې یو امام ابو داود دی چې هغه دته ضعیف ویلی دی، نور ټول محدثین دته ضعیف نه وي. لہذا د دویمې قاعدې مطابق هم دا روایت کمزور نه ده، راوي کمزور نه ده. ولې جرح مفسر هم نه ده او ټول محدثین د تعدیل کوي، لہذا دغه جرح قابل قبول نه ده. هغه څه وایي ابو موسی اشعری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کی مثل المسلمین والیهود والنصارى کمثل رجل، حال د مسلمانانو د یهودو د نصاراو په شان دا غسړي دی استاجر قوما چې هغه اجرت باندې یو قوم راوس مزدوري باندې. او هغه مثال له الفاظ بدل کړي بالکل روایت بالمعنی. فقال کمثل استاجر قوما یعملون له عملا الى الليل چې زما به تر شپې پورې عمل کوي کار وکوي. فعملوا الى نصف النهار ناغي د ورځې تر نیمې پورې عمل وکړو نو بیا پرې خود. فقالوا لا حاجت لنا الى اجرک. ورته ضعیف حدیث کې هم کمال کنه مخکنی حدیث کې ودا ویلو چې عجزو سمانه والته کې کمزور شو. دلته څه وایي؟ دلته دا ویل چې هغې پرې خود هغې موږ د ستا د اجر مزدورۍ ضرورت نشته دی، موږ نوره نه کوو، موږ نوره مزدوري نه کوو. شاید په دې وجه باندې امام بخاري دا حدیث نقل کړي چې دا د هغې عاجزو تفسیر کوي، د هغې عاجزو تفسیر کوي چې دی بس موږ ته ضرورت نشته دی موږ نه کوو. فاستاجر آخرین بیا نور خلک راوستل. فقال ناغی ته ویل اکملو بقیت یومکم، تاسو باقی ورځ چې کوم دی پوره والی وکړئ کار وکړئ. ولکم الذي شرطتو، ستا دپاره هغه اجر دی د کوم چې ما شرط لګولی دی. یې دوه قیراته به درکوم، هر یو کس له به دوه قیراته درکوم. نو دې کار وکړو. فعملو حتی اذا کان حین صلاة العصر قالوا لک ما عملنا. دیم بستنګ شو ورته یې څه چې مونږ کول دغه مو کړل نور نه کوو. نصارا هم خپل عمل په خپله پرېښود او یهودیان هم خپل عمل په خپله پرېښود، مزدوري ونه کړه. الله اجر د څو کړو؟ د 2 قیراتو کړو. الله ظلم وکړی چا چې تر ماسپښینه کړو نو هغې له 1 قیرات ورکړو، چا چې تر مازدیګره وکړو نو هغې له هم 1 قیرات ورکړو. 2 خو نشو میلو ټیک ده، ولې کار یې نیمګړی کړه، خپل لوظې پوره نه کړو. فاستاجر قوما، نو یو بل قوم سره اجاره وکړله. مونږ یادوي چې مونږ رالو نو مونږ ته یې وویل چې که تاسو دا باقي کار پوره کړو نو تعالی به 2 قیراته درکوم. فعملوا بقیت یومهم، نو هغې عمل وکړو دا باقي ورځ حتی غابت الشمس، تر دې پورې چې نور ډوب شو. واستکملوا اجر الفریقین، او دی کامل واغس اجر د دواړو ډلو. یعنی الله دی سره په دی فضل وکړو، ولې دی وخت کمو اجرت یې زیات شو. دا مخکنو اجرت برابر و ځکه الله د 2 لوس کړو که نه، خو ټول ورځ یې ورته ویلې وکړه لکه شرط یې لګولی و چې ټوله ورځ به کار کوې نو زه به 2 قیراته در کوم. هغې د نیمې ورځې کار وکړو نو الله یو کس له 1 قیرات ورکړه.
هغه بل ماسپخین نه مازدیګره پورې وکړو هغې له هم یو قیرات ورکړه. الله خو وعده کې خلاف نه دی کړی، ان الله لا یخلف المیعاد، الله د خپل لوز خلاف نه کوي. دی سره هم دا لوز کړو چې که تاسو باقي کار پوره کو نو تاسو له هم یو کس له زه دوه قیرات ورکړم. د دې خو بېشک وخت کم و لیکن په دې یې فضل وکړه خپل. دی د وخت دپاره چلولی، فضیلت دپاره چلولی، دی فضیلت دپاره چلولی، دی د وقت تعین سره څه تعلق نشته. بس کې اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.